أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة وقالت ملائكة يا مريم أي مريم إن الله بشك الله پاک استفاکی غرقڑیت وطهرکی او پاکی ساتلیت واستفاکی او غرقڑیت على نساء العالمین فزنانو د جهانونو باندې مراد دینی داغ وخت او زنان دی یا مریم اے مریم اقنوتی فرما برداری کوا لربی کی در اخبر وسجدی او سجد کوا ورکعی او رکو کوا مع الراکعین سرد رکو کونکو ذالک دا من انباء الغیبی نغیبو دا خبر ندی یعنی دا واقعات چې کوم تا اے پیغمبر الله بیان کړل د عمران د بیبي او دارنګي د مریم او داغه د زوی او د زکریا علیہ السلام او د یحیی علیہ السلام ذالک دا واقعات من انباء الغیب د غیب او د خبر ندی انباء دا نباون جمع دا خبر توي نوحي وهي قومنگا دا الیک تا پیغمبران وما كنت نویت لديهم ندوی سرا اذ یلقون کلچ دی غردول اقلامهم قلم اخبل اقلام جمع دا قلم دا مراد نیا خسن دی اذ یلقون کلچ غردول دی اقلامهم قلم اخبل ایهم جکم یو وبدی کی یقولو کفالت بکی ساتن بکی مریم آد مریمی وما کنتا او نویتو لدیهم دوی سرا اذ یختصمون کلچی دوی دیو بل سرا باس و مبایسی کولی کلچی دوی دیو بل سرا جنگ یعنی باس و مبایسی کولی او باس مبایسی بدی باندی وی چې یو وی چې د دې کفالت په زکوم نو بل وی زبای کوم اذ یاد کها قالت الملائکه چوغه ملائکه یا مریم اے مریم ان الله بشک الله پاک یبشرک زیر در کیتا تا بکلمتین پیوی کلمه سرا منه د خپل طرفنا دا هغه کلمه چې د دې تصدیق او رښتینواله یحیی علیہ السلام په خپل نبوت کې کړو ان الله بشک الله پاک یبشرک زیر در کیتا تا بکلمتین پیوی کلمه سرا منه د خپل طرفنا اسمه المسیح عیسی ابن مریم اسمه نمد دے کلمه المسیح مسیح دے عیسی ابن مریم عیسی زید مریم کلمه ورته ځکه وې چې الله رب العزت دې په خپل حکم د کون سره پیدا کړو د نطفه سواسته نو د مریم علیه السلام چې دې هغه خاون نو بس الله رب العزت حکم وکړ او حمل چې دې هغه جوړ شو عیسی علیه السلام دا غینه پیدا شو وجیهن مخورز بئی فی الدنیا و دنیا کی والآخرہ او آخرت کی و دنیا کی مم اللہ دت عزت ورگی او آخرت کی مم اللہ دت عزت ورگی ومن المقربین او دنیز دیکڑی شو نبئی دا اللہ دا مقربین نبئی
ويكلم الناس او خبر بکئی د خلق سرا فی المهدی پزانگو کی یا بغیق د مور کی مهد ولگی کی د مور غیق تا او دارنگی زانگو تا او د دې تفصیلی واقعہ الله رب العزت په سورہ مریم کې بیا ذکر کړل او قهلن او په عمر کې ومن الصالحین او د نیکانو نبی یعنی دا د معجزې خبرې دي چې کله دې پیدا شي نو په معشوم بګه تمور په غیږ کې ودی د خلکو سره خبرې کوي او بیا دغه خبرې چې کله دې په عمر تورسي او دلته الله نبوت او رسالت ورکی پیغمبر او رسول جوړ کی او دارنګي کتاب اور دور کی انجیل نو بیا دغه خبرې بده په کوه عمر کې کوي نو خلقو د دینه بل قصه جوړه کړه چې آخر قیامت کو نمو کې بده راځي او د کهل نه مراد دا دی الکه چې د کهل نه مراد دا شو نو نبوت بیا په وخت کې ته ملا شو او رسولا الی بنی اسرائیل له بیا په کم وخت کې وو نا په مهد کې چې کم خبرې کړې دي نو هغه په لوی عمر کې چې کله د رسالت ملاو شو نو بیا یې توکړي او دا د معجزه وا او یکلم الناس او خبرې وکړي د خلق سره په المهدی په غیږ د مور کې وکهلن او په عمر کې ومن الصالحین او د نیکانو د جماعت نبی قالت اوه بی بی مریم ربی اے رب زما انا یکونو سرنگ بشیر دی زما دپارا ولدن اولاد ولم یمسسنی او نده نزده شوی ماتا بشرون حسیو انسان او سورہ مریم کی بیاد دی تفصیل اشتہ دے یعنی خاون مم نشتہ دے او بدکارم دے اما نو سم زما بچے کی قالو یا اللہ پاک کذالک اللہ دارنگی اللہ پاک یعنی خاون بدی نہیں او سڑے بتاتا نہیں نزدے شوے او دارنگی بے اللہ پاک یخلقو پیدا کئی ماہا غص یشاو چوواڑی اذا قودا کلچی فیصلو کی امرن دیوکار فإنما نبشکا شان دادے فإنما نبشکا خبر داد بلندا یقولو فرمائی لہو دغیکار دا کن شا فیکون نشیم ویعلمه الکتاب او تعلیم باور کی اللہ تتد کتاب والحکمت او فهم دا کتاب چې په کتاب با عمل څنګه دا فهم بو تم الله ورکی هغه کتاب کوم کتابونه دي او التورات یعنی تورات والانجیل او انجیل انجیل الله بد نازل کو او تورات چې په موسی علی السلام نازل شوی او داغه تعلیم او تم الله ورکو دا دواړه کتابونه د دې تعلیم الله د تور کړو او بعض مفسرین په کې دا څه ټکوسلم لیکلي دي ويعلمه الكتاب والحکمت مراد قرآن او سنت دي چې دا قرآن او سنت تعلیم بو تم الله ورکی دا ټکوسلی دي د دې څه ثبوت نشته ده ځکه چې عیسی علی السلام چې دی هغه د دنیا نه تله دی او هغه باندې مرګ راغلی دی لکه څنګه چې بنور انبیا راغلی او هغه ته چې کم تعلیم الله ورکړو هغه د تورات انجیل او رسول بنی اسرائیل ته ويعلمه الكتاب او تعلیم ورکی الله د کتاب والحکمت او د کوه د کتاب والتورات یعنی د تورات والانجیل او د انجیل ورسولا او رسول وی یعنی پیغام راوړون کې وی الی بنی اسرائیل تا دا الله پیغام بنی اسرائیل ته راوړي نه چې دی امت ته راځي او سب وی انی بیشکا قضیتکم راغلیم زتاسو تا اے بنی اسرائیلو بی آیتن پا موجزو سرا یا بی آیتن پا دلیل سرا من ربکم دا طرف درفستاسونا انی بیشک ز اخلق لکم جوڑون دا پارستاسو من الطینی دا خٹینا کا حیعت تیری پشان دا شکل دا مارغا کام د پاره د تشبیه او هیئت ویل کیږي یعنی د یو شی
پشان یو بل شکل جوړ کې هغه ته هيئت وایي کا هيئت طيري پشان د شکل د اولتن کې مرغۍ طير ویل کې هغه مرغۍ د جغاولزي فانفخوا نفکه وهما فيه بدغه د خټونه چې کوم دا مرغۍ ما جوړه کړي بیسا فانفخوا نفکه وهم فيه باغې کې فيكونوا نشبدغا طيرن اولتن کې مرغۍ باذن الله په حکم د الله یعنی زما کار به صرف دوم رہی چې اخلق لكم من الطين د خټنه به یو مرغۍ جوړ کما د مرغۍ شکل فانفخ فيه او بیا باغې کې د پوکې هوا بیا د دین اولتون کې مرغۍ او باغې کې سار اتل د زما کار نه دی دا به الله کاری فیکونو نشبا طیرا اولتون کې مرغۍ باذن الله په حکم د الله وا اوبره الاکما او جوړو مزه مور زادړون اکما هغه ته وی چې هغه د مور نه اړون پیدا شوی وا اوبره الاکما او جوړو با هغه څوک چې د مور نه اړون پیدا شوی ول ابرصا او برګي مرض والا وا اوحي الموت او ژوند کوم بزمړي باذن الله په حکم د الله یعنی زما سره بدا اختیار نه دا به الله په حکم دار سکیږي د برګي مرض به الله په حکم حقيقي مرزادړون به الله په حکم باندې صحیح کیږي او مړي د الله په حکم بجوند کیږي نو خلق معجزه نه پیژني وي الله پیغمبر ته د اختیار ورکړي اختیار نه دی ورکړي سړیا قران کې بقره الله فرمایلی د ماکان الرسول ایات یا بیاات الا باذن الله پیغمبر کې د اتوان او طاقت نه یا غدا کارو کې دا د الله په حکم کیږي وَأُنَبِّئُكُمْ او خبر در کوم او خبر بدر کوم تاسو ته بما باغ سباندي تاکلونا چې خوري تاسو چې تاسو کم شی خړلې چې کم شی تاسو خړلې ده او د کورونو نه راغلي هغه به تاسو ته چې دا شی تاسو خړلې او دا د وਹੀ په ذریعہ دا نه چې هغه عالم الغیب وَأُنَبِّئُكُمْ او خبر در کوم تاسو ته بما باغ سباندي تاکلونا چې خړلې دي تاسو وما او بهاغ سباندي تدخرون چې ذخیره کړی دي تاسو په بیوتکم فکورن خپلو کې فکور کې تاسو صبر خو دې راغلی هغه بدل تم زوې ما دا معجزه د عیسی علی السلام وا او دا هغه معجزات چې د دې د وجنا نصرانیان چې هغه په شرک کې ککړ شو چې دا ټول کارونه خدای الله دی او عیسی علی السلام په کول هغه الیاذ بالله د الله زوی نو دا الله سره په ذات کې شریک او په صفات کې شریک کړل او نن دغه مصیبت زمون په قوم راغله ده دې معجزه ونه پیژندا د معجزینا او دارنګ د کراماتنا کرامات اولیاء لور کړ معجزات انبیاء له داسې ومنل چې دا د دې ذاتی صفت ته بخبل ادا کارونه کوي حالانکه دا کارونه باغوي نه کول دا د الله په حکم کېدل او د وਹੀ په ذریعہ به دا خبرې کولې ان فی ذالک بشکا فدیکار کې لا آیتن ضرور دلیل دے لکم د پارستاسو ان کنتم مؤمنین کای تاسو یقین او باور کوم کې دا الله په ذات باندې کدا الله په ذات یقین کوي نو پدې کې تاسو د پار دلایل دي او مصدقا او تصدیق کول کې عمل ما دا کتاب بین یدیا چې مخکې زمانه ده من التورات یعنی تورات وحل لكم او حلالهم او ذا حلالهم د پارس تاسو ولی احل او د پار د دې راغلی هم چې حلال کما د پارس تاسو بعد الذي بعضی هغه حلال شذنا حرما بعضی هغه حلال شذنا حرما چې حرام کړی شو علیکم پتا سو باندې د دوی د ګناونو په سبب باندې د بنی اسرائیل یعنی د يهودو د ګناونو په سبب د موسی علی السلام په دور کې سيزونه الله په دې باندې حرام کړی و اگر چې هغه حلال وو لیکن د دوی د سرکشۍ د وجنه الله به حرام کړیو چې کله عیسی علی السلام راغې نو عیسی علی السلام دې ته دعوت ورکو چې ایمان راوړې توبه وباسئ نو د الله په حکم باغ سيزونه بیا تاسو د پاره حلال شي
او هغه عذاب بستا سونه اوچت شي ولی احل او د پاره د دې چې حلال کړم لکم د پاره ستاسو بعد الذي بعد هغه حلال شي زنا حرما چې حرام کړی شي علیکم پتا سو باندې وجئتکم او راغلیم تاسو ته بآیتین بدلیل سرا من ربکم د طرفا د رب تاسو نه فاتقوا الله نزان بچ گئی دا اللہ دنا فرمانینا وآتیعون او تابداری وکئی زمان ان اللہ بشک اللہ پاک ربی رب زمان دے وربکم او رب ستاسو دے فعبدون عبادت کوئی داغا غلامی کوئی داغا دا تمام انبیاء دعوتو هذا صراط مستقیم دا توحید دا صراط مستقیم دے دا اللہ توحید دا اللہ یوال منل او دان شرک نبچ کول هذا دا صراط مستقیم لار دنیغا فلما نهر کلا احسا چی معلوم اکڑا چی معلوم کو عیسیٰ علیہ السلام منهم الکفر دا دین کفر یعنی چې کله عیسی علیہ السلام باندې دا خبره بالکل واضحه شو سرګند شو هغه معلوم کړه چې ر دې باندې کفر کې خلق ته او دې ایمان قبلینا قالوا عیسی علیہ السلام من انصاری الی الله سو دې چې مدد عمرست بو کې زما الی الله بدین دا الله کې یا مراد الی الله نه مراد دین دا الله دې یا مراد د دینا دعوت دې من انصاری سوک دے چی مرستمو کی بداوت کی زما سرا الاللہ اللہ تا لکه سم چې زخلق الله تراورم د شرک نه منقوم نو دا سه سوک دي چې زما سره مرګري شو دا کاروږي قال الحواریون او یاغا مخلص او خالص خلقو او یاغا حواریانو یعنی مرګرو د عیسی علیہ السلام نحنو منگا انصار اللہ دا اللہ دا دین مددگاران یو آمنا باللہ ایمان راوڑے دے منگا دا اللہ پا یوالی باندی وشہد گواشت عیسیٰ علیہ السلام بے انا مسلمون پدے خبرہ چی منگا دا اللہ تابداری کون کیو ربنا بیائی دعا کرد اللہ ندی ٹولو ربنا اے رب زمونگا آمنا ایمان راوڑے دے مونگا بما باغی کتاب باندی انزلتا چی نازل کرے دیتا بقبل نبی صلی اللہ علیہ السلام باندی انزلتا چی نازل کرے دیتا واتبعنا الرسول او تابداری اختیار کرمونگا در رسول ستا چی صلی اللہ علیہ السلام دے فاکتبنا نولی کیتا منگا مع الشاہدین داغ خلق سرا چی دا حق بیان کئی منگم داغ معاہدین و حق برستو نکے چستا دا توحید مسئلہ بیانی اے اللہ داغوی سر منگر کرے گے داغوی سر تمنگولی کے فاکتبنا نولی کے منگا مع الشاہدین دا حق بیان ان کو سرا ومکرو او تدبیر کو دوی د عیسی علیہ السلام د دعوت د ختمولو مگر اصل کې ویل کېږي عربی کې داسې هلې ته چې باغیلې سره بل چې دی هغه د خپل مقصد نه واړی یعنی دوی دا تدبیر کو چې عیسی علیہ السلام د خپل دعوت نه واړی ومکرو او تدبیر کو دوی مکر کو دوی چې عیسی علیہ السلام د خپل دعوت نه یعنی د توحید نه واړی ومکر اللہ او تدبیر کو اللہ پاک د عیسی علیہ السلام د بچ کولو واللہ خیر الماکرین او اللہ بہتر د تدبیر کون کو نہ دے سبحان اللہ و بحمدہ